बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په نننۍ ویډیو کې به موږ د آی پی اډرس په اړه خبره کوو. آی پی اډرس څه ته وایي؟ آی پی اډرس فل فارم دی انټرنیټ پروتوکول اډرس. هر هغه ډیوایس چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي هغې ته یو یونیک اډرس اساین شوی وي چې هغې ته آی پی اډرس وایي، او د هغه آی پی اډرس په ذریعه یو ډیوایس د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي. آی پی اډرس په ایتیکل هیکینګ کې او سپیشلی په سایبر سیکیورټي کې زموږ سره ډیر مین رول پلی کوي، او دا کانسپټ په موږ کلیر کوو چې دا څومره امپورټنت دی په ایتیکل هیکینګ کې او سپیشلی په سایبر سیکیورټي کې، او د دې په ذریعه باندې موږ څه قسمه اکټیویټي پرفارم کولی شو. نو دا کانسپټ په موږ کلیر کوو. نو ټول لاول زموږ سره دی واټ از آی پی اډرس. آی پی اډرس څه ته وایي؟ دویم زموږ سره دی IPv4 vs IPv6. IPv4 څه ته وایي او IPv6 ټایپ اف آی پی اډرس. آی پی اډرس کې زموږ سره څومره ټایپ دي؟ واټ از پبلک اینڈ پرایویټ آی پی اډرس. پبلک آی پی اډرس څه ته وایي او پرایویټ آی پی اډرس څه ته وایي؟ واټ از سټیټک اینڈ ډاینامیک آی پی اډرس. سټیټک آی پی اډرس څه ته وایي او ډاینامیک آی پی اډرس څه ته وایي؟ په دې کې څه ډیفرنس دی؟ دا کانسپټ په موږ کلیر کوو، او دا څومره امپورټنت دی دا به موږ په نننۍ ویډیو کې کلیر کوو، او دا کانسپټ په تاسو کلیر کیږي چې څنګه یو ایتیکل هیکر یا سایبر سیکیورټي کیټګري والا د دې آی پی اډرس په ذریعه باندې خپل اکټیویټي پرفارم کولی شي، او دا څومره امپورټنت دی دا کانسپټ په موږ په نننۍ ویډیو کې کلیر کوو. آی پی اډرس فل فارم زموږ سره دی انټرنیټ پروتوکول اډرس. د دې نوم نه تاسو ته پته لګي چې هر هغه ډیوایس چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي هغې ته یو یونیک اډرس اساین شوی وي چې هغې ته موږ ویلی شو آی پی اډرس، او د هغه آی پی اډرس په ذریعه باندې یو ډیوایس د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي. آی پی اډرس چې کوم دی زموږ سره فارمیټ هغې اگزامپل یو رینډم آی پی اډرس موږ چوز کړی دی چې ستاسو کانسپټ صرف کلیر شي. آی پی اډرس زموږ سره په دې شکل کې ښکاري، په دې کې زموږ سره څلور پیر وي. زموږ سره 17.172.224.47 دا زموږ سره څلور پیر دي، او د هر یو پیر سایز چې کوم دی 8 بټ یعنی 1 بایټ. هغه شان د دویم نمبر پیر سایز زموږ سره دی 8 بټ یعنی 1 بایټ. دا څلور وان چې موږ یوځای کړو دا زموږ سره راځي 32 بټ یعنی څلور بایټ. دا زموږ سره د IPv4 سایز دی. آی پی اډرس دا یو داسې اډرس دی چې دا ځان سره انفارمیشن سٹور کوي، د څه انفارمیشن سٹور کوي؟ هر هغه ډیوایس ته چې آی پی اډرس اساین شوی وي د هغه ډیوایس انفارمیشن زموږ سره سٹور کیږي. څه انفارمیشن سٹور کیږي؟ د هغې یو ورکوټیشن اگزامپل زه تاسو ته درکوم. فار ایگزامپل ستاسو سره دا NIC نیشنل آیډنټیټي کارت، دا ستاسو یو یونیک نمبر دی. د دې یونیک نمبر په ذریعه ستاسو پہچان کیږي. په هغه یونیک نمبر کې زموږ سره ډیټا سټوري، څه ډیټا سټوري؟ د یوزر فول نیم زموږ سره، د یوزر فادر نیم زموږ سره، په هغې کې زموږ سره د ایکسپایري ډیټ زموږ سره، ایشو ډیټ زموږ سره وي، او په هغې کې زموږ سره اډرس وي. دا یونیک اډرس دی که نه؟ د دې په ذریعه باندې موږ یو پہچان کولی شو، د یوزر پہچان کولی شو. دغه شان چې کوم دی د سایبر سیکیورټي په فیلډ کې، د ایتیکل هیکینګ په فیلډ کې آی پی اډرس د ځان سره ډیټا سٹور کوي د ډیوایس، او هغه ډیوایس په ذریعه باندې موږ کمیونیکیشن کوو. څه ډیټا سٹور کوي د ډیوایس؟ فار ایگزامپل دا زموږ سره څلور پیر دي. اولني پیر کې چې کوم دی تاسو ته دا خبر کم از کم یاد وي چې د آی پی اډرس داسې یو اډرس دی چې د ځان سره د ډیوایس ډیټا سٹور کوي، او ډیټا څنګه سٹور کوي او څه ډیټا سٹور کوي دا کانسپټ کلیر کول غواړم. دا زموږ سره څلور پیر دي، او دا څلور پیر زموږ سره هسې نه دي، دا زموږ سره ډیټا سٹور کوي. تاسو چې ما څنګه وویل چې NIC ده هغه د ځان سره د یوزر ډیټا سٹور کوي. دغه شان آی پی اډرس د ځان سره د کمپیوټر یا د ډیوایس ډیټا سٹور کوي، هر هغه ډیوایس چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي. دا زموږ سره څلور پیر دي. په دې کې اولنی پیر زموږ سره د آی پی اډرس زموږ سره ورلډ وایډ یوز کیږي که نه؟ په ټوله دنیا کې موږ آی پی اډرس په ذریعه باندې کمیونیکیشن کولی شو که نه؟ لکه چې تاسو خپل انټرنیټ وکئ، یو ډیوایس د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي، نو ورلډ وایډ کمیونیکیشن کیږي، نو دا به موږ ډیوایډ کوو. نو زموږ سره اولنی پیر دی کنټري، چې دا کم کنټري ته اساین شوي ده. دا آی پی اډرس کم کنټري ته اساین شوی دی یا کم ډیوایس ته اساین شوی دی، دا به موږ دغه شان فردر ډیوایډ کوو. زموږ سره اولنی پیر څه وایي چې دا کم کنټري ته اساین شوی دی. دویم به موږ دویم پیر کې موږ ته څه وایي چې دا کم سټیټ ته اساین شوی دی. په دریم پیر کې موږ ته وایي چې کم سټي پلس ISP انټرنیټ سرویس پرووایډر ته اساین شوی دی.
څلورم نمبر موږ ته وایي چې دا کوم ډیوایس ته اساین شوی دی. د دې اگزامپل زه تاسو ته درکوم ستاسو کانسپټ په بالکل کلیر شي. فار ایگزامپل یو سایبر کریمینل دی هغه انلیګل اکټیویټي وکړه، یا یې کمپیوټر هیک کو، یا یې موبایل فون هیک کو، یا هر هغه ډیوایس یې هیک کو چې هغه ته نقصان ورسېږي. نو زموږ چې کوم سایبر کرایم یونټ دی دا سایبر کریمینل بیا رانیسي څنګه د دې انویسټیګیشن څنګه کوي. د دې ډېره اسانه او ډېر ایزي طریقه کار دی. دا تاسو خپل ذهن کې یاد وساتئ. په دې طریقه باندې تاسو بیا سایبر کریمینل انویسټیګیټ کولی شي. فار ایگزامپل زموږ سره په یو سیسټم باندې اټیک وشو، زموږ سیسټم ډیمیج شو. نو په سیسټم کې زموږ سره بیا لاګ فایل دي، نو هغه به موږ انالایز کوو. په هغه لاګ فایل کې چې کوم دی موږ به ملیشیس اکټیویټي ګورو چې زموږ په ډیوایس کې په کوم ځای کې ملیشیس اکټیویټي پرفارم شوي ده. هغه ملیشیس اکټیویټي کې به خامخا زموږ سره ملیشیس سافټویر وي یا به ملیشیس لینک وي. نو هغه لینک د کوم ځای نه راغلی، د کوم ډیسټینیشن نه راغلی، دا به موږ انالایز کوو. هغې کې به زموږ سره بیا آی پی اډرس وي، ځکه چې زموږ سره کنیکشن جوړ دی که نه. یو هیکر زموږ چې سیسټم ته رادننه شوی دی خو زموږ سره به کنیکشن جوړ کړی، هغه کنیکشن به موږ انالایز کوو چې دې ته د کوم ځای نه هیکر رادننه شوی دی یا سایبر کریمینل رادننه شوی دی. دا به موږ انالایز کوو څنګه. فار ایگزامپل موږ سره په لاګ فایل کې آی پی اډرس دی، دا زموږ سره د سایبر کریمینل آی پی اډرس دی. فار ایگزامپل دا به موږ څنګه انویسټیګیټ کوو یا څنګه زموږ سایبر کرایم یونټ دا انویسټیګیټ کوي. زموږ سره آی پی اډرس معلوم شو چې دا د سایبر کریمینل آی پی اډرس دی. نو په دې کې په اولني پیر کې به موږ دا وګورو چې دا کم کنټري ته اساین شوی دی. دویم پیر کې به دا موږ ګورو چې دا کم سټیټ ته اساین شوی دی. په دریم نمبر پیر کې به موږ دا ګورو چې دا کم سټي پلس آی ایس پی انټرنیټ سرویس پرووایډر دا کم سرویس ته پرووایډ شوی دی. ځکه چې موږ کم وای فای لګولي دا کم انټرنیټ چې موږ ته راځي یا کم انټرنیټ چې موږ اکسس کوو دا موږ ته یو آی ایس پی راکړی دی، انټرنیټ سرویس پرووایډر. دا موږ ته هغه راکړی دی. نو موږ به هغو ته لاړ شو، موږ ورته وایو چې تاسو دا ایډرس کم یو ډیوایس ته اساین کړی دی، په دې ټایم باندې په دې لوکیشن باندې دا ایډرس کم ډیوایس ته اساین شوی دی. نو موږ ته بیا وایو چې دا پلانکي ډیوایس ته اساین شوی دی. نو په دې طریقه باندې سایبر کریمینل موږ انویسټیګیټ کوو. زموږ چې کوم سایبر کرایم یونټ دی یا کوم سایبر سیکیورټي پروفیشنل دی هغه په دې طریقه باندې سایبر کریمینل انویسټیګیټ کوي، سایبر کریمینل معلوموي. نو دا زموږ سره داسې یو ایډرس دی چې دا زموږ سره د ډیوایس انفارمیشن سیو کوي. تاسو ته ما وویل چې دا کانسپټ تاسو کلیر وي چې په اولني پیر کې دا کم کنټري ته اساین شوی دی، په دویم پیر کې چې دا کم سټیټ ته اساین شوی دی، په دریم پیر کې چې دا کم سټي پلس آی ایس پی. چا ته چې مطلب چا نه چې تاسو وای فای لګولي یا چا نه تاسو انټرنیټ کړی دی، تاسو انټرنیټ ته یو ایډرس اساین شوی، نو دا هغه آی ایس پی چې کوم تاسو ته انټرنیټ درکړی هغې نه پس د ډیوایس ایډرس وي زموږ سره. نو دا آی پی وي 4 چې کوم ایډرس دی یا کوم آی پی ایډرس دی دې زموږ سره مختلف انفارمیشن د ځان سره سټور کړي. دا تاسو فردن نور هم انالایز کولی شي. خو دا یو ورکوټ غوندې کانسپټ ما تاسو کلیر کو چې آی پی ایډرس څه ته وایي. یو ډیوایس چې د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي د آی پی ایډرس په ذریعه باندې کوي. او که فرض کا یا اگزامپل یو سایبر کریمینل په یو ډیوایس باندې اټیک وکړي نو په دې طریقه باندې تاسو هغه انویسټیګیټ کولی شي چې آی پی ایډرس زموږ سره یو ډیوایس انفارمیشن سټور کوي. نو څه ډیوایس انفارمیشن سټور کوي دا کانسپټ په امید لرم چې تاسو کلیر شوی. هغې نه پس زموږ سره دی آی پی وي 4 وي ایس آی پی وي 6. آی پی وي 4 مطلب دا دی انټرنیټ پروټوکول ورژن 4، دا زموږ سره ورژن دی. هغې نه پس چې کوم دی انټرنیټ پروټوکول ورژن 6 دا زموږ سره په آی پی ایډرس کې دوه ورژن دي، یو آی پی وي 4 دی، یو زموږ سره دی آی پی وي 6. آی پی وي 4 ایډرس سایز زموږ سره دی 32 بیٹ. دې نه مخکې هم تاسو ته ما وویل چې دا آی پی وي 4 سایز زموږ سره دی 32 بیٹ. هغې ایډرس چې کوم دی هغې فارمیټ زموږ سره څنګه دی دلته تاسو کتلی شئ 192.152.252.76 دا زموږ سره د آی پی وي 4 ایډرس اگزامپل دی. دغه شان چې کوم دی دلته تاسو کتلی شئ دا زموږ سره پریټکس نوټیشن دی. هغې نه پس چې کوم دی زموږ سره آی پی ایډرس د 0 نه والا د 225 نمبر نه جوړ شوی دی. نو د هغې ټوټل کاونټینګ چې موږ وکړو دا زموږ سره راځي 4.7 بلین ایډرس. که موږ دا وګورو په انټرنیټ باندې اکټیو یوزر چې دا زموږ سره څو دي نو دا به زموږ سره موږ پریکټیکل چې کوو چې انټرنیټ باندې زموږ سره اکټیو یوزر څو دي. اکټیو انټرنیټ یوزر ان دی ورلډ په ټوله دنیا کې زموږ سره د انټرنیټ اکټیو یوزر څونه دي
دا به موږ انټرنیټ باندې سرچ کوو. که دلته موږ وګورو چې زموږ سره دا IPv4 چې کوم ایډرس دی یا چې کوم زموږ سره په انټرنیټ باندې یوزر دی زموږ سره د 5.3 بلین دی. نو دا زموږ سره په نسبت د IPv4 دا زموږ سره IPv4 کم راځي او انټرنیټ یوزر زموږ سره سیوا راځي. د دې مطلب دا دی چې IPv6 د دې لپاره راوتی دی چې دا زموږ سره منیج کړي، دا زموږ سره چیک کړي چې یا زموږ سره د IP ایډرس زموږ سره کم دي او انټرنیټ یوزر زموږ سره سیوا دي. د دې په ذریعه باندې موږ هینډل کولی شو، موږ منیج کولی شو. د دې وجې نه موږ سره چې کوم دی اکسس شوی دی، د دې وجې نه زموږ سره ډیولپ شوی دی IPv4 او IPv6 ایډرس. IPv6 ایډرس سایز چې کوم دی دا به زموږ سره 128 بیټ وي. هیکزاډیسیمل نوټیشن مطلب دا دی چې IPv6 ایډرس په زموږ سره د کم الفابیټ نه او د کم نمبر نه جوړ شوی وي چې موږ یې پہچان کولی شو چې دا ویلډ دی که ان ویلډ دی. نو د دې پہچان مطلب څنګه کوئ؟ دا جوړ شوی د 0 نه واله 9 نمبر نه او د A نه واله د A په پورې چې کوم الفابیټ دي د دې نه به زموږ سره جوړ شوی وي IPv6 ایډرس. د دې وجې نه به تاسو پہچان کولی شئ چې دا زموږ سره ویلډ دی او که ویلډ نه دی. که فرض کا د 0 نه واله د 9 نه پورې نمبر پکې استعمال شوي او د A نه د A په پورې الفابیټ پکې استعمال شوي، نو دا به زموږ سره ویلډ IPv6 ایډرس وي. پریفکس نوټیشن مطلب دا چې دا زموږ سره څنګه ښکاري، د دې اگزامپل دلته تاسو کتلی شئ. IPv6 ایډرس چې کوم دی د هغه زموږ سره څومره نمبر آف ایډرس دي، نو دلته تاسو کتلی شئ 340 ټریلیون ایډرس دا زموږ سره د دې تعداد دی. دلته تاسو کتلی شئ چې د IPv4 او IPv6 تعداد تاسو کتلی شئ دا زموږ سره د IPv4 او IPv6 تعداد دی. هغې نه پس چې کوم دی ټایپ اف IP ایډرس، د دې نه مخکې چې موږ کوم خبره وکړه هغه د IPv4 او IPv6 ورجن خبره وه. دلته چې کوم دی ټایپ اف IP ایډرس دی، پبلیک IP ایډرس څه ته وایي او پرایویټ IP ایډرس څه ته وایي. د دې مطلب دا دی سمپل او آسان کلیر د تاسو په کوم تاسو مکمل دې خبر ته وخت کېږي. پبلیک IP ایډرس په ورلد وایډ کمیونیکیشن کې پکار راځي او پرایویټ IP ایډرس په لوکل ایریا کې پکار راځي. که فرض کې تاسو سره پبلیک IP ایډرس وي نو تاسو ورلد وایډ کمیونیکیشن کولی شئ، په ټوله دنیا کې بل یو کمپیوټر نه د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کولی شئ. که فرض کې تاسو سره پرایویټ IP ایډرس وي نو تاسو په لوکل ایریا کې کمیونیکیشن کولی شئ. دا صرف تاسو ته ارینج کوي چې ورلد وایډ کمیونیکیشن تاسو کوئ نو پبلیک IP ایډرس په ذریعه باندې تاسو کولی شئ، او که فرض که په لوکل ایریا نیټورک کې کمیونیکیشن کوئ نو تاسو پرایویټ IP ایډرس په ذریعه باندې کمیونیکیشن کولی شئ. هغې نه پس زموږ سره دی سټیټک IP او ډاینامیک IP. په دې دواړو کې ډفرنس څه دي؟ دا ډېر اسان او ډېر ایزي دي. سټیټک مطلب دا دی فکس، دا داسې IP ایډرس وي چې دا فکس وي، دا بالکل نه چینج کېږي. او دا IP ایډرس چې کوم دی دا اساین شوی وي ډیټابیس ته، ډومین ته، سرور ته، دا فکس IP ایډرس وي، دا بالکل نه چینج کېږي. ډاینامیک IP ایډرس مطلب دا دی چې دا به چینج کېږي. که فرض که تاسو خپل اپریټنګ سیسټم یا موبایل فون یا راوټر دا تاسو ریسټارټ کړئ نو ستاسو IP ایډرس به چینج کېږي، ځکه چې دا ډاینامیک IP ایډرس دی. نو په سټیټک او ډاینامیک IP ایډرس کې صرف دا فرق دی چې سټیټک IP ایډرس چینج کېږي نه، دا فکس وي، او ډاینامیک IP ایډرس دا چینج کېږي. کله تاسو خپل سیسټم پاور اپ کړئ یا تاسو نیټ پاور اپ کړئ، تاسو اگین تاسو نیټ آن کړئ نو تاسو IP ایډرس به چینج شوی. دغه چې چینج کېږي هغه ته موږ ډاینامیک IP ایډرس وایو، کوم چې فکس نه چینج کېږي هغې ته موږ سټیټک IP ایډرس وایو. نو امید لرم چې په دې کانسیپټ په تاسو پوه شوي وئ او دا نننۍ ویډیو ډېره ضروري وه، ځکه چې زموږ کوم نیکسټ ویډیوګانې راځي هغه به پریکټیکل راځي، نو چې تاسو ته دا پته وي چې IP ایډرس څه ته وایي، په IP ایډرس کې زموږ سره ټایپ څنګه دي، او پبلیک IP ایډرس څه ته وایي، پرایویټ IP ایډرس څه ته وایي، سټیټک IP ایډرس څه ته وایي، ډاینامیک IP ایډرس څه ته وایي. دا به موږ په پریکټیکل ویډیو کې کوو، دا کانسیپټ به موږ کلیر کوو. نیکسټ چې کوم ویډیو راځي هغه به موږ پریکټیکل کوو، نو چې دا کانسیپټ ستاسو کلیر چې IP ایډرس څه ته وایي، IP ایډرس زموږ سره کار څنګه کوي، IP ایډرس په ذریعه باندې سایبر سیکیورټي او سپیشل ایتیکل هیکینګ سیکیورټي پرفارم کوي. نو امید لرم چې دا کانسیپټ په تاسو کلیر شوی. څه خبره غلطه شوې هغې لپاره معذرت غواړو.